السلام علیکم ګرانو پښتنو ته زه مبارکي وایم. هغو پښتنو ته د چا چې کارډونه بلاک دي، د چا چې کارډو ته مسله جوړوه. ګرین جرګه پښتون جرګه کې دا خبر ډېره واضح وسوه چې د چا د پښتنو وروڼو مې کارډونه بلاک دي، هغو ته کارډونه زر تر زر ور خلاص کړي. د 1978 ریکارډ ته له ما غواړې ظالمه جابره، تا سره په خپله نسته. د 1978 ریکارډ ته له ما غواړې. نو دا فیصله وسوه. نکات نمبر درښیم 11 نکات نمبر. خو یا شناختی کارډ راته انبلاک کا، شناختی کارډ راته خلاص کا، یا بیا کېدای سي ټوله پښتانه د تا شناختی کارډ تا ته درکړو چې د تا د مبارک سي، ما ته نه دی پکار شناختی کارډ. ډېره خوندوره فیصله ده. ډېرې مسلې یا یې په ډېرو مرکو په تر 100 مرکو یوه برمته سودمنه ده. سترګې ورښکارول هم بیا کله کله په کار درځي. دلته خو سترګې ښکارې سوي دي ماشاءالله، خوند یې وکړو. او بل دا خبره کړې ده چې کوم د 1893 چې ونیسه بیا تر 2010 پورې د پښتون دپاره د افغان پښتون دپاره چې کوم ډیورن لاین و نه و، کوم چې قانون و، کوم چې دروازې وې خلاصې وې رښتې وې تګ او راتګ ول، دا د له ځانه سره کښېږده. ما ته به هغه قانون 2010 له مخه چې د کوم قانون ول ما دپاره به دروازې خلاصې د ما باندې دوستیانې وکولې په افغانستان کې، د افغانستان دوستیانې په پاکستان کې وسوې. نن ته ما ته یایې چې ته پاسپورټ راوړه، ته ویزه راوړه. ولې ما ته به دا که چیرې دغه رنګه سي بیا خو دا مځکه دا واخیستل پکار دی، بیا خو دا ډیورن لاین تا غلط ځای لګولی ده، دا خو بیا ته لرې کوې هلته به یې لګوې، تا خواته به یې لګوې، د ما په مابین کې دې ولې راته ولګاوه. ماشاءالله ډېرې غټې غټې شي خوندورې فیصلې په جرګه باندې چې کومه مکمله ویډیو ده د ما هغه ما جوړه کړې ده، هغه ځان ته پرته ده. انشاءالله اوس به که خدای کول ټوله بلاک کارډونه خلاصېږي. مننه.